او موږ یې مسجد ته دننه ورننوت. دا ډېر غټ مسجد دی. وایي چې کله ورننوت وایي څه عجیبه غونډه کې نورانیت دی په دې مسجد کې، زړه راښکونکی مسجد دی. او چې انسان ورننوځي دا زړه او دا روح یې پکې خوشحالي. نو یې ومې کته ډېرې نوراني چهرې دي پکې، ډېر نورانیت والا چهرې دي. ما د جبرائیل امین علیه السلام ته تپوس وکړو، جبرائیل دا څوک دي؟ ډېر زیات ښایسته خلک، ډېر ښکلي خلک دی، دا څوک دي؟ بعض اوقات موږ مسجد کې ناست یو که نه، یا چېرته به یو دیره کې ناست یو ځای کې ناست یو نیم کس راننوځي ډېر زیات نوراني ډېر زیات وجاهت والے، ټول خلک مجبور یا څوک دی څوک. نبی علیه السلام فرمایل داسې چهرې وې زه ډېر متاثره کړم. ما تپوس وکړو څوک دي؟ جبرائیل امین علیه السلام فرمایل چې دا ټول انبیاء علیهم السلام دي. او د مانځه دپاره صفونه برابر شو. و انتظار د دې خبرې دی چې دا امام به یې څوک وي. نو جبرائیل امین علیه السلام زه د لاس نه ونیومه او مصلي ته یې را مخکې کړمه. د دې وجې نه نبي علیه السلام ته خطاب میلاو شو امام الانبیاء. انبیاء علیهم السلام امام دی. نبی علیه السلام ته چې کله مونځ فرض شو، د مونځ د فرضیت نه مخکې به نبی علیه السلام کعبة الله کعبې ته مونځ کو. لیکن چې کله مونځ فرض شو په امت باندې، نو نبی علیه السلام ته د الله رب العزت له طرف نه حکم داو چې ته به بیت المقدس طرف ته مخ کې. نبی علیه السلام 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مخ کړی او مونځ دی کو.